سورلسمه سپارا پنځم رکوع سورة الحجر پنځم رکوع سورلسمه سپارا پنځم رکوع سورة حجر پنځم رکوع بسم الله الرحمن الرحیم قال انکم قوم منکرون وی تاسو بیگانه نا انجان خلق معلومیږي قالو دی وی بل جئناک بلکې مونږ راتګ کړه ولما پس هر کلا جاء فرشتے چراغ آل لوط المرسلین آلوت والو کور طرف تا قال انکم قوم منکرون بیشک وی تاسو خو بیگانه انجان خلق کاره قالوا بل جئناک بلکې مونږ راتګ کړه ایلوط علیه السلام تا خطه بما كانوا فيه یمترون پس کې چې دا خلق شک کوي وآتیناک بالحق مونږ راتګ کړه تا خطه پر اختیا وان لصادقون او بیشک مونږ ریښتونیو فاسر باهلک پس در سره خپل کورال بقطع من الليل د شپې پس حصہ کې واتبع ادبارهم او تو دی پس رستزا ولا يلتفت منكم احد یو دستا سو دی هم رستن را ګوري ومدو حيث تؤمرون اقزیتا زي چې کم زیتا سو ته حکم شوه دی نه وقضینا الیه ذلك الامر بس مونږه د دې حکم فیصله سناو کوونکیو ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین ادا چې دې ظالمانو کافرانو بس هر ذیل کټ وګرځي وجاء اهل المدینه یستبشرون د خار خلق راغ خوشالي مناو کوونکی قال ان هؤلاء ضيفي لوط علیہ السلام بشک دا زما میلمان دی فلا تفضحون ما تغمرا کو میلمانو متعلق واتقوا الله لا نويرګ ولا تخزون ما تغمرا کوي قالوا دی اولم ننهك عن العالمين آیاتم د نور خلق په معاملہ کې کار نه ساتلو متعلق خبر کړای نه وي قال هؤلاء بنات وی دا زما د قوم جن کوي دي ان کنتم فاعلین کدا صدا کار کوي لعمرك ای زما خیسته محبوبا انهم بشک دوی لفی سکرتهم پخپل نشک یعمون سرگردان اگر زدل فاخذتهم الصیحه پس دوی ولر چغې نسلو کړ مشرکین په وخت سحر کې فجعلنا عاليها سافلها مونږ د دې برای سپ د خط اکړه وامطرنا عليهم حجاره من سجيل مونږ په دې باندې د کانو اغه تیزو کانو باران وکړل ان فی ذلک لآیه للمتوسمین بشک ضرور پدې کې نخدي فراست والو لرا وانها لبسبیل مقیم بشک دا کله په ولار باندې پروت دی ان فی ذلک لآیه بشک ضرور پدې کې نخدي للمؤمنین ایمان والو لرا وان کان اصحاب الایکه لظالمین بشک دا زنگل والخلق ظالمانو فانتقامنا منهم پس مونږ دینا بدل واخست و انهما لبامام مبین بشک دا دواړه کلی پي ولاره کې کلاو پرات دي